د یو مسله اوس بل بیان کړی دا چې دا قرباني غوښه چاله ورکول دي او د سرمنې چاله ورکول دي. زما عزتمند وګوره موږ تاسو قرباني وکړو غوښه بیخي سره په غریبانو تقسیم نکو. دا مسالې لګي واورو چې جایز دي او کنه جایز دي. د پلانې مسلې لیکل چې کم کس قرباني وکړه د کس لپاره د قرباني غوښه خوړل جایز دي. دغه شانته په غریبانو خلکو باندې او په مالدار خلکو په هر چا باندې خوړل شي. مثال کې تو پر یاران دوستان دی راغل ک غریبانو ک مالدار په هر چا باندې قرباني غوښه خوړل شي. به دلیل کې چې افضل خبره ده چې قرباني غوښه درې حصے تقسیم کړي. یو حصہ د خپل ځان لپاره، یو حصہ د خپل خپلوانو لپاره او یو حصہ د غریبانو خلکو لپاره. دا افضل خبره. به کتاب دان لیکلی دي چې یو سړی ټوله صدقه کوي، مثال کې تو قرباني وکړه او ټوله صدقه کړل نو دا خو ډیره زیات افضل خبره ده. خو که یو سړی مثال کې تو پر قرباني وکړه او غونډه ځان له سنبال کړل نو دا هم جایز ده. خو بهتره ده چې غریبانو خلکو حساب کې وشي. ما د خپل څو وخت مخکې یاد دی اوسم ګرمي ده یو درې سرور کاله مخکې هم ګرمۍ کې اختر راتلې نو ما ډېر داسې ولیدل چې قرباني وکړله او غوښې یې ځان له په فریجونو کې کېښولې. موږ تاسو بجلي خو موږ ته معلومه دي چې خرابې بجلي خرابې وي چې یو 15 ورځې تېرې شولې نو غوښې خو دومره فریزر ته مکمل ډک کړی وي چې لاندې غوښې پته هم نه لګېږي چې صحیح ده او که خراب ده. چې کله یې غوښه راغسته بوی یې کړی و چې کله یې غوښه راوچته کړ لاندې پکې چمچي شوي وو. بیا پیدل نه چې چېرته یې لګو چې خلک راپورې خنداګانې ونه کړي نو بیا یې راوښکې او چېرته لرې داشتې ته یې وړلې والته په داشتو کې لګ نو هلته خو خلکو لیدلې پته خو یې لګېدله نو چې څښا کېږي یو شی او خراب شي نو د نه خبره نه چې چېرته څوک یې وخوري تا ته به باندې اجر او ثواب میلاو شي. غریبانو خلکو اختر په باندې لږ ښکلی شي. نو تاسو زه تا غریبانو خلکو متعلق اکثر خبره کوم. زما عزتمند غریبان خلک مو معاشره کې ډېر زیات دي، ما ته معلوم دي، تاسو ته هم معلوم دي او ډېر سخت مشکلات سره مخ شوي دي. نو ګوره په دا اخترونو کې چې کله ته قرباني وکړي او د غوښه څنګه جوړاوي بس خپل په خېدو نه مخکې د غریبانو خلکو حساب کې وکړه او کورونه لې ور ولګا چې ته په خوي چې یو غیم په خپل کورونو کې پخې دا نه چې تا په کور کې غوښه پخېږي او د غریبان خلکو هم داسې نه دا ډېر زیاته شرم او د افسوس خبره ده موږ لپاره چې موږ خپل غوښه ته ناسو بیا غریبان خلکو هم داسې ناسوي. نو چې کوم غریبان چاته معلوم دي چې قرباني نشته د اول نه ولې حساب کو د اول نه چې کوم ترتیب له برابر کو دغه شانته خپل وزیره دعوت ورکی سره چې موږ وزرا کې ټیکاله پروګرام دی تم راشه او ته موږ څخه مخه په ټیکاله کې شرکت کړي. نو ګوره په داسې مینه محبت هم زیاتېږي په دا باندې الله خوشاليږي. زما عزت نو کوشش وکړو داسې که کم کس قرباني نظر منلې وي مثال کې تو یو سړی ویلی وي چې کیمرا پلان کې کار وشولو نو روان اختر کې وې 2 سروي لاله نو دا نظر شولو کاکاری وشولو نو اوس په د باندې په اختر کې 2 سروي ذبح کول واجب دي. دا نه په خپل خوري نو په مالدار خلکو خوري دا ټول چې کوم نه صدقه کوي په غریبانو خلکو باندې وي خوري. او نظر په باره کې متاسلمخ کې مسالې بیان کړې چې چټي نظرونه نه منل پکار اسیم چې کوم شي تقدیر کې الله لیکلی ماغه وی کیږي کته نظر ومنه کوي نه منه الله په ماغه کار کوي نو چټي نظرونه نه منل پکار او کوي منلو او کار دی وشول بیا نه ماغه سي کوي چې څنګه منلې. سرمنه متعلق مسله واورو زم پلانې مسلې لیکل دا چې د قرباني چې کومه سرمن ده نو چې کوم کس قرباني کړي دا د په خپل استعمالول شي. بعض خلک بیماری پر استعمالي بدن ته واچوي جایز ده. که مثال کې تو پر یو سړی ماهر وي پیږي به باندې ځان ته چې جوړول شي نو هم ته جوړول شي جایز ده خبره نشته. دغه شانته دغه سرمن خپل مالدار ملګری ته تحفتن ورکول شي جان رمړه سرمن مله تحفه کې ورکړه واخله خو کچیرته خرڅ کړله او دا کوم پیسې دل راغله نو دا ټول پیسې وي صدقه کوي دا پیسې بیا خامخا صدقه کوي. دا شان د زما عزت نن زه تاسو ته بل خبره وکم دا سرمنې خو اوس هیڅ حیثیت نشته پته نشته چې څه وجه اوس خو سره خرڅیږي هم نه چې خرڅاوي په 500 په 70 روپیا خرڅیږي مونږ چې کله واړو نو ساروي په 8000 او په 1000 وشولو سرمنې په 500 روپیا خرڅیدا و ساروي په 50000 واخله سرمنې په 500 روپیا نه خرڅیږي دا پسې موږ ته ډېر غاټه خبرې دي خو ځا الله رحم وکي. خو په دا سرمنو کې زما عزتمندو زه تاسو ته هم داسې خبره وکم په سرمنو کې تاسو ته چا حق دی کته سرمنې راغونډوي مدرسې لای مر کولای شي څنګه مدرسه کې طلبه سبب کې مدرسې ډېر اخراجات ډېر خبرې وي دا سرمنې ته مدرسې لای ور کولای شي. دا شانته په کلی کې غریبان خلک وي نا غریبانو خلک یې سم پکې کول پکار دي. ورته تاسو ته یوز کړم دا نه چې را سرمنې راغونډې کو جمعات ملاله ور کو یا مال راغونډو په خپل کلی کې غریبانو خلکو لامر کول شو او دغه مدرسې طالبانو لامر کول شو چې مدرسې طالبانو پر راغونډې کو او د مدرسې په فند کې واچول شي بیا او مدرسې کورونه په باندې وشي. الله تبارک وتعالى مال او تاسو ټول په خبرو باندې عمل کولو توفیق ورکړي.